ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپو یم، کیمرمین ناصر یاسر خان دی. موجود یم په میرا عمرزو کې کولاډن کې. ګرانو کتونکو د کلونو راسې دلته کې یوه چینه ده. الحمدلله دغه چینې ته چې څوک راغلي موږ هم چکر له اوس دې وخت کې راللو. چکر له داسې راللو چې دلته یو واقعه شوې وه. د واقعه نه پس چې کوم دی نو خالد خان ته مې وویل خالد خان ستاسو په پټو کې چې کومه چینه ده هغې له بوځه. نو هغه چینې ځای ته چې موږ رالو نو الریډي راشه بابا دې خوا ته. بابا دا کوم ځای نه ته راغلی؟ نوم دې څه دی؟ شلمانو نه. شلمانو له څنګه راغلی دې چینې له؟ دا واړه مې راوستې دانې دي پې. نو دا ته چا ویلو چې دا دانې ختموي؟ دا موږ ته پته ده. پته درته؟ د کوم وخت نه دلته راځي؟ د ډېر وخت نه دا چینه ده. ښه، نو الله پاک هغه دانې ختمې او ختم شي. یعنی دا الرجي چینه ده چې دلته کې راځي. ښه راشه دې خوا ته، راشه دې خوا ته راشه. دلته کې ګرانو کتونکو زمونږ هغه بکسه نن نشته دی. بیا خلک راځي د خپل وس مطابق خو هر څه کېږي، په چا قدغن نشته چې یاره دا دي خو دې ځای دا کېږي. ته د کوم ځای نوم دې څه؟ زه د عمرزو نه رالم. نوم مې نور محمد دی. ما د ماشوم له ډېرې دوايانې وکړه نه ټیکېده، او چې دې چینې نه مې مخکې هم راوستی ټیک شو، اوس مې له بیا راوسته. او دا چینه داسې ده چې دا ډېره مزېداره چینه ده، او چې څومره مرض یې الله پاک دې سره ښه کوي. او چې په چا دانې وي، چې دانې وي خارښي، دا هر څه الله پاک ورسره ښه کوي. ښه ګرانو کتونکو یو خو جعلي پیران روتري بروسه پکار د الله پاک انسان له پسه کې شفا چي. زه زیاتې خبرې په دې نه کوم، دا خو پریکټیکلي خلک دي، د یو مشر وي د بل مشر وي، خو تر وروره راشه دې ځای کې صرف چینې له چې کوم دی ما چېرته لیدلي نه دي، خو د شاتو مچۍ لیدلی لږ دغه که دغه راشه دا زموږ ملګری دی د پلانغار دی، دا دی دا وګوره ښه دا صرف یې د شاتو مچۍ دي مړی نه کې وګوره. راشه لکه ورکوشه شابه هله دا ورکوشه. دا هلکان چې کوم دی دا راشو او په هغه یو باندې چې کوم دی نو دانې دي. دا وګوره ښه دا راشه دا وګوره دلته کې وګوره دا خالد خان چې کوم دی نو د هغوی جایداد دی، د هغوی ځای دی. دا ماشوم چې راغلی په ده باندې دانې دي. دا ګرانو کتونکو بالکل په دې کولاډن روډ باندې دا موږ هم غورې پریکټیکلي راغلي، خو زمانه مخکې دا دوه مشران دا سپینګیري دا دلته کې موجود وو، دا دلته کې موجود وو. او دلته کې چې کوم دی نو دې ته ډېره غټه دعا شوې ده، او حاجي آباد شریف چې کوم دی د هغې د طرف نه. او دا د څومره وخت نه دا چینه چې کوم دی د دې بنیاد ایښودې شوې تاسو یاده؟ نحمدو ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان وروره تا چې څنګه د چینې ذکر وکړو نو دا زما د یاداشت نه لرې ده. زمونږ مطلب دا دی نیکیانو د قرنیکیانو د وخت د هغه وخت نه دغه ده، هغې کې نیکو هغې چې دی دغه کړي دي مطلب خپل طریقې سره چې څه شل والي او دغه والي هغه وخت نه دا شروع شوی دی چې زمونږ د یادات بلکې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د دې تاریخ دی. او دې کې کمال دا دی دې چینه کې چې دې کې ژمي کې راشي که نه نو دا داسې ګرمي چې ته وایې چې بهی تا ته وجود دله نه سوځوي، نارمل ټمپریچر باندې ته وایې جوړي چې څنګه ځان ته په ژمي کې اوبه برابر کې که نه هغه شانتې ښه په ارام به پکې ولامبې دغه به یې ګرمې به چې ځان سره یوم سي هلته به دغی. او اوړي کې چې راشي کمال پکې دا دی چې بیا داسې به یخي که نه ته وایې جوړې به فریزر کې په دغه شیم د وورې ځای کې را دغه شیم. او بل دې کې شفا دا ده چې په وجود دې څه خارښي څه دغی هغه د الله پاک په حکم سره دی اوبو کې داسې شفا ده چې څوک پکې یو هفته مسلسل ولامبي هغه د سکین هغه بیماری چې کم دی اته هم داسې لاړ شي. او وجود کې چې کم دی چې ته اوس کې یو هفته پې ولامبي او سکې هم ورسره باقاعدګۍ سره نو د هغې نه دا ټولې بیماری او دا هر څه لاړ شي. ما خپل ځانیم د دې ټیسټ کړی دی، د ښکړی دی اوړي مې هم دي او د ښکړي مې هم دي، خو اوس خو پکې دا دی دا تا دا خلک ګورې پکې ګیر چاپېره راشي پکې لامبي پکې دغ کېږي، خو د شیمپوانو او د دې وجې نه لږ دغه دی پکې او نورو د دې ډېره لویه شفا ده. دا مچۍ زه دلته کې وینم که نه د شاتو مچۍ دا وګورئ دا الف خان دی کې کمال دی تا ته مه ووي دلته به چېرته مچ دا شي ونه ویني ګنده دغه به ونه ویني. بعضې نیم کسان پکې راشي دغه پکې لامبي، خو لکه دا صفا دغه دي دا ته دا مچۍ پکې په خپله دا تاو کتل چېرته مچ په دې ونه وینو ګنې داسې ټایپ چې اوبه چي که نه ته چې ورشې نه هلته به مچان او دغی چېره ځکه چې عوام کم دی زیات دي پبلک دغی هلته دغی. او دلته قدرت دې له داسې شفا ورکړې ده چې د دې ته دا مچۍ او دا شي نه راځي لکه پاک شي راځي، ګنده شي بالکل نه راځي. ګنده شي نه راځي. هغه صاحب قربان صاحب لکه یو دغه دی نه دا به بیلوم هغه بکسه چې کومه ده چا غیبه کړې ده هغه دغه شي نو دې نه به دغه یو قدرتي کبان راځي کبان. دې کې کال په کال قدرتي کبان راشي
دې کې کال په کال قدرتي کبان راشي. اوس هم دا واړه پکې لامبي که نه دا چې لږ ترې خړې شوې دا کیمرا ورته دا که لږې ترې خړې شوې قدرتي کبان پکې دغه شي نو هغې سره دا نی دا پاکي او خاص کر په ژمي کې لګي همدا کبان او دا دغه دی نه چې څه بکټیریا دي ګند دي اتې پاکوي. نه 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 په دې اوبه خوار نه کوم دا کندې ته روان دی. اوس خو به خان د که زه کومه غوښتنه چې زه کوم چې دې کې دیوال وال دي یو خوا سکل دي بل خوا لامبل دي دا ځای دغه کول دي نو دا خو زما غوښتنه ده دا راتلونکي وخت کې چې زه راځم چې دا کار پکې شي هغه ځای پورې فرش واچو هغه ځای پورې لږ دغه شي که نه الف خانه انشاءالله دا تا چې څه وي دا به مو کوو خو د خانې مسلې ډېرې زیاتې دلته تاسو وایئ صرف تاسو په فیسبوک باندې خان پسې کنځل کوئ دا نه ګورئ چې خان څه کوي تا دا پټو دا دغه مو کتو تاسو په فیسبوک باندې ستا هغه پی ټي آی وروڼو والا وایي بین انټري سونا مې وکړه او زه یې د راتلونکي خبره ده چې د 100 نسلو له کومه زه پې دا خواري کوم خو زما چې دا تعریف ونه کوم نن کو دا چینه ده کو دا د بل کس ونه هغه پې ډېر څه کړي خو زما د 100 د خبره دا ده چې دا پاکستان د جوړېدو نه څه کوي چې د انګريز د راتلو نه مخکې هم دا دغه روانو خو د هغې تعریف زما نشته. تعریف الله کوي او عزت او ذلت هم هغوی وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت او ذلت هم الله پاک ورکوي. خو خبره تا ته دا کوم چې خبره یې ډېره خو کړه چې دا مونږ زمام دی ورته ذهن راوستو انشاءالله دا به خامخا کوو چې ځکه چې دې کې ډېر د لرو نه خلک راځي او هغې پکې دا اوبه د څکلو له موړي دغه له کوي د لامبلو او د څکلو ځای بیل کړو نو دې سره به ښه شي. نو انشاءالله دا مطالبه دی جایز ده دا به وکړو که خیري ښه. ډېره مننه. ښه ګرانو کتونکو ګوره الله پاک انسان له ویاله کوي خپلې لاړې دارو که یا د اوبه چې کوم دی سکي نو اکثر موږ د زمزم اوبه چې سکو کور کې هم ساتلې وي نو موږ وایو خدای د همدوی کې نو دا چینه چې دغه شانتې روانه ده خصیب قربان صاحب سره پې خبرې اترې کوو ځکه چې حاجي آباد شریف ته ډېر خلک داسې را روان وي څه وایې د چینې باره کې تاسو اورېدلي؟ زه به دا ویم الف خان صاحب چې موږ واړه وو لکه زه به دا ویم دی کې ما په خپله باندې لامبلي دي او دی اوبه موږ په خپله باندې استعمال کړي دي او حقیقت دا دی چې زمونږ په کلي حاجي آباد شریف په حدودو کې چې کله بیماران وي او داسې شي چې هغې الرجي حد ته ورسي او هغې باندې دانې راشي او دا خارښتونه نو هغې هم د دې نه یا اوبه وړي یا راځي لامبي پکې نو څنګه چې خان وي چې د دې دپاره څه حفاظتي تدابیر موږ اختیارو نو دا به د ډېر یو ښه عمل به شي رد وي او موږ به ستاینه هم وکړو او دې کې اوس هم که تاسو وګورئ نو هغه کم آثار چې دي هغه د پاک اوبو دي یعنې داسې ده چې حفاظتي دغه ورته نشته او یو شړه کې د خو آثار د پاک اوبو دا دي چې نه په دې کې چې کوم دی هغه باټاګان چیندخان شته دی نه پکې بل څه شته شاتو مچۍ پکې ګرځي کبان وغیره نو زه به ستاسو میډیا وساتت سره د دې مضافاتو د میرو خلکو ته وایم چې ډاکټران اینه که چېرته مایوسه کېږي یا د هغې د پیسونو وغیرو نه تنګېږي نو خپل ماشومان دلته راولئ چې په ټکرو کې لامبي او په فضول ځایونو کې لامبي نو په کار دا ده چې دغه څښه اوبو په ځای باندې دلته ولامبي شفا به مومي او را روان وخت کې به دا نور هم بچي. صحیح بالکل به دغه کېږي ګرانو کتونکو دې ځای کې بکسه پرته وي او هغه بکسه چې کومه ده هغه تاسو ته په نظر راځي ستاسو چې څه وزده سو انشاءالله دې دپاره مزید او بل هغه ده چې کومه ده یتیمخانې ته د هغې یتیمانو ته د هغې پیده به رسي خو تاسو هغې کې څه اچوئ نو د هغې پیده چې کومه ده هغه به یتیمانو ته رسي نو بالکل راتلی شي او نور هر څه چې کوي الله کوي ښه انسانان هېڅ هم نشي کولی د هغه جعلي پیرانو نه ځان وساتئ ځان سره طوایف او دغه کینولي وي خو دا ثابته ده او ما یو دوه سپین ږیرو نه پوښتنه وکړله د خان خبرې په خپل ځای د خصیب قربان صاحب خبرې په خپل ځای زما خبرې په خپل ځای خو دا کوم ماشومان چې راغلي دي یو ماشوم دی خوره شه بچي دی خوره شه په ده باندې دا د پلار راوستی ستا زوی دی که نه دا راشه دی خواته دا په تا کوم ځای دانې دی لکه ښه دا دی په دې لاس هم دي ښه دلته راغلی دی او په ده باندې چېرته دي راشه دی خواته راشه بچي دی خوا راشه بچي راشه دا د پلار راوستی دا وګوره په تا باندې دا نشته دا دی وګوره دا دانې په دی دا غوږ ولې لامبل غوټرې پکې وواله نو په لامبلو موړ شوې که نه یخني رو شوه یخني رو شوه یخ هم دي ښه په ده باندې هم دانې دي ښه الله پاک به ټیکوي انشاءالله مخکې ثابته کړې ده ټول ماشومان هم دلته ګرانو کتونکو دا د خدای پاک موږ دپاره یو دغه غنیمت دی او تحفې را کړې ده چې دغه خزانه ده ما ته پکې نوي څیز څه ښکاري د شاتو مچۍ چې دغه اوبو له راځي او دغه ځای کې تاویږي راتاویږي نو دا یو عجیبه شانتې نظاره زه سې کومه نو ما په دغه کې یو بور وکړو په جندي پول په شهید کالونی کې د غر په څوکه باندې او چې کله ما په هغې پمپ لګو نو قدرتي توبه روانې شوې نو ما یې زه الله پاک قبول کړم دلته کې رالو او دغه چینه هم تاسو ته وښودله دې کې خدای پاک ډېره لویه شفا چولې ده ثابته ده نو بالکل تاسو خپل ماشومان دلته کې راوستی شئ ډېره مننه